السلام علیکم. ښه ملګرو، نننۍ دا ویډیو چې کومه ده که نه دا زموږ د ټولو پښتنو دپاره ده اورې څوک چې میسج یې کوي ټیک ټاک باندې راته چې بی کاغذونو باندې ویډیو جوړه که کم کاغذونه تا لګولي کم کاغذونه ستا په زموږ لګي که نه ویزې دپاره. نو ملګرو لازمي نه ده چې ته که امریکې ته ویزا اپلای کړې یا کینیډې ته ویزا اپلای کړې نو د دې بیل بیل کاغذ لګي که نه. د دې ټولو یو شان د کاغذ دی او د دې کې څه فرق پکې نشته دی. نو دې نه مخکې به زه تاله یو مثال در کومه که نه، لکه چې ته کله یو ملک ته ځې که نه، ته وایې چې یار زه پلاني ملک ته ځمه، نو ته هغه اراده وکړې. نو هغه ارادې نه به مخکې نه دی ته به 6 میاشتې مخکې اراده کې چې یار زما 6 میاشتې مخکې زه اوس اراده کوم او زه به پلاني ملک ته ځمه که نه. نو دقسې هغې دپاره به ته خپل کاغذونه جوړې. نو یو پیره چې ستا کاغذونه جوړ شو، ستا کاغذونه کمپلیټ شول، بیا هغې نه پس ته کوم مرضي ملک ته ویزا اپلای کوه. دې مثال بله زه داسې درکړمه، یو پلار راپاڅېږي زوی له ښځه کوي، نو هغه میاشت 2 میاشت 3 میاشتې اورې جینۍ پسې ګرځي، کله یو جینۍ ور وښیي کله یې بل ور وښیي اورې هغه لاړ شي جرګې وکړي اورې ډېرې جرګې مرګې وکړي اورې نو بیا جینۍ د جینۍ کاله وال څه ګوړه ماتې وکړي اورې جینۍ خوښه شي اورې بیا هغې نه پس خواړه پکې راشي ټیم شماره ښه څومره ټیم لګیا دی خوړه راله خوړې نه پس اورې بس بیا دا ورشي واده نو کم از کم کال یو نیم کال لګي که نه په دې هلک او دې واده باندې. نو دقسې چې ته کله بار ملک ته ځې که نه نو دا وروره ټیم لګي دا ټیم اخلي اورې دې ته به سړې سینه باندې به ورته کښېنې اورې او بیا به دا کار دغه کې. ښه لومړی به ته څه کار کې لومړی به چې ته که کاروباري کس یې اورې یا ستا ورکوټه دکان دی یا ستا کم دغه دی که نه کاروبار دی ته به هغه لاړ شي حکومت څخه به هغه رجسټر کړي اف بي آر دفتر ته به لاړ شي اف بي آر دفتر کې به هغه ځان رجسټر کړي. ها تا ځان رجسټر کو تا چیمبر کارت تا سره میلاو شو تا چیمبر کې خپل اندراج وکړو اورې تا ځان فایلر کو این ټي ان تا جوړ کو این ټي ان چې ستا جوړ کو این ټي ان به تاله څوک جوړوي وکیل له به لاړ شي هغه ته به وایي زه ځان فایلر کوم او زه این ټي ان جوړوم هغه به تا فایلر کړي این ټي ان به هم له جوړ کړي اورې هغې نه پس بس ته به هغه خپل این ټي ان نمبر او هغه خپل فایلر او دغه به کوم کاغذونه چې به تا له وکیل درکړي هغه به ویسي ته به بینک اکاونټ کولاو کړي که مخکې نه د بینک اکاونټ وي هغه لا ډېر ښه دی که مخکې نه د بینک اکاونټ نشته دی او هغه کاغذونه باندې به لاړ شي بینک اکاونټ به کولاو کړي. بینک اکاونټ دې کولاو کو که اوس ته کاروباري سړی که نه نو ته به چیکونه اخلې لکه ته به چیکونه لیکې د په پلاني کس ما کاروبار وکړو دله ما دومره چک ورکو او دنه ما دومره چک واخیستو هغه ما خپل بینک اکاونټ کې جمع کړلې اورې هغه ستا چک چې کوم و هغه دغه کو خپل بینک اکاونټ کې جمع کړو نو تا لین دین وکړو دې مطلب دا دی چې تا لین دین وکړو تا کاروبار وکړو. نو دا ولې ضروری دی دا ځکه ضروری دی چې هغه ویزې والا چې کمی که نه هغه اوس مې خولې نه څه اوري هغه ګوري چې بی د پاکستان کې داسې څه کاروبار شته د پاکستان کې داسې څه شی دی چې دا به بېرته راځي هغه خپل کاروبار دپاره که نه لکه څوک خو لیونی نه دی چې خپل غټ کاروبار او بزنس او داسې چکونو لین دین کوي لګیا دی دی هغه پرېږدي او بل ملک ته ځي که نه نو د دې هر کار یوه طریقه یې که نه. نو تا دا بینک سټیټمنټ جوړ کو اوس تا چې جوړ کړ این ټي ان چیمبر کارډ او بینک سټیټمنټ دا 3 شیونه تا جوړ کړل دا 3 شیونه ستا جوړ شول. ښه اوس چې دې کې چا سره کاروبار نشته دی که نه چا سره کاروبار نشته دی هغه به څه کوي هغه به داسې چل کوي چې کم سړي سره یوه کمپنۍ ده او هغه فایلر دی نو هغه به څه کوي هغه به هغه سړي له ورشي هغه ته به وایي چې یار ما له خپل لیټر پیډ راکړه او کم پیډ باندې چې هغه بیل جوړوي که نه کم پیډ چې هغه رجسټرډ دی هغه نه به هغه لیټر پیډ راواخلي او هغې باندې به ولیکي چې بی بینک ته به لاړ شي بینک کې به بینک والته وایي چې بی زه یو بینک اکاونټ کولاوم هغه به درته وایي چې ته بینک اکاونټ څه دپاره کولاوې ته سیلري دپاره کولاوې ریګولري کولاوې بزنس دپاره کولاوې ته څه کار کې ستا ذریعه آمدن څه ده تا له پیسې کم دی نه راځي تا له دا پیسې څوک درکوي که نه نو ته به بینک والته وایي چې دا کاغذ دی دې کمپنۍ کې زه کار کوم اورې 80,000 80,000 روپۍ زما تنخوا ده نو هغه کمپنۍ وال چې دی که نه هغه به ستا هغه هلته هغې کې ولیکي که نه چې بی دا کس چې دی دا د دې کمپنۍ کې تنخوا د دې کمپنۍ کې کار کوي او دنه دا دومره تنخوا اخلي لګیا دی صحیح دی. نو ته
ته به دا تنخوادار کس چې کوم دی به هم ځان فایلر کوي NTN به دی به هم جوړوي NTN اورې هغه وکیل له چې کله لاړې وکیلانو ته ټول هر څه معلومات یي اورې هغه به له کاغذونه جوړ کړي ته به بیا څه چل کې ته به هر میاشت اورې څومره تنخوا تا لیکلې وه که نه ته به هر میاشت هغه خپلې کمپنۍ والا ځې هغه نه به هغه 80,000 روپو چک راخلې یا د 80,000 روپو چک به ترې راخلې اورې هغه له به 80,000 روپۍ ورکړي که روپۍ دې له نه ورکړلې هغه ته وایي چې یار یو 2 ورځو دپاره ما له خپل چک ولیکه اورې ته به هغه چک راوړې خپل بینک اکاونټ کې به یې واچې ته به 6 میاشتې دقسې هغه نه چک راوړې خپل بینک اکاونټ ته به یې اچې هغه نه به چک راوړې هره میاشت 1 2 3 4 5 تاریخ باندې به ته چکونه راوړې هغه له یو چک به راوړې خپل بینک اکاونټ ته به یې اچې تا چې بینک اکاونټ کې دا واچول که نو 6 میاشتې به 7 میاشتې به پکې تېرې شي اورې ستا بینک سټیټمنټ به چالو شي حکومت ته به پته ولګېږي بینک وال ته به پته ولګي چې یار بھائی دا سړی چې دی دا د پلانۍ کمپنۍ کې کار کوي او هر میاشت کې چې دی که نه دنه دا چکونه اخلي لکه دته دا تنخوا میلاویږي لکه هغه به ستا تنخوا وي حکومت په نظر کې به هغه ستا تنخوا وي خو ته خو به لکه ته خو هلته کار نه کوې که نه ته خو دې منیز ټینشن نشته چې ته هلته کار کوې او که نه کوې ته صرف خالي ته به کاغذي کاروایي کوې د خیره څه پوه شولې نو ته به هغه چکونه راوړې هر میاشت به ته هغې کې اچې نو کېده نو 7 میاشتې وشولې اوس ته زوړ هم شولې کاغذونه هم دې زاړه شول بینک سټیټمنټ هم دې وچلېدو اورې چا څه داسې روپۍ وګوره اورې 1,00,000 روپۍ 2,00,000 روپۍ خپل بینک اکاونټ کې واچوه بې ته یې هغه سهار له راوباسه هغه له یې بېرته ورکړه اورې داسې به خپل بینک سټیټمنټ جوړی پوه شې دا ډېر د سړی سینې کار دی دا خو په یو ځل نه کېږي اورې چې ته به زه راپاسه شپې ودوم اورې ما اراده وکړه او سهار به زه ځمه کینیډې ته یا به سهار زه ځمه ترکي ته یا به بل کوم ملک ته ځمه یا بیګ راواخلمه جي زه سمندر په لاره ایټلي ته روان یم دا داسې نه کېږي وروره دې ته به سړی سینې باندې به ورته د صبر به ورته کوې او بیا به د خیره سه انشاءالله ځې نو بینک سټیټمنټه پورې ستا خاته کلیر شوله دې نه پس به ته راپاڅېږې ته به خپل کاغذونه کم جوړې واده دې کړی ته به نکاحنامه جوړه کړې که بچي دي نو هغې کې به ته بې فارم جوړ کړې بې فارم او دغه دې جوړ کړو هغې نه پس به ته FRC د نادره نه FRC سرټیفیکیټ به راوباسې FRC مطلب دا دی فیملی رجسټریشن سرټیفیکیټ نو دې ته وایي چې زما فیملی لکه هغه هغې کې لیکلي زما ښځه زما واړه زما بچي دومره مې بچي دي او دا دومره لکان دي دومره جینکۍ دي هغه FRC هغې ته وایي هغې کې ستا هر څه ریکارډ لیکلی نو د دې اوس چې ستاسو FRC هم راله ستا نکاحنامه هم ستاسو شته دی خو هر څه به په انګلیش کې جوړی هغه نکاحنامه چې دی دا هغه به هم په انګلیش کې جوړی صحیح دی نو هغه هر څه لکه ستا هر څه هغه شیونه مکمل شول نو اوس به ته څه کې ته به اوس یو ملک ګورې چې یار زما خو دومره وس نه کېږي که نه زه خو تنخوادار سړی یم خو زه ځمه ته به راشې وروره ترکي ته به ویزا اپلای کړي ترکي ته به ویزا څنګه اپلای کړې دغه کاغذونه به تاسو ټول یې اورې کوم وکیل به وګورې هغه څه به خبره وکړي هغه ته به وایي چې بی وروره زه فایلر هم یم او زه NTN هم زما شته دی او زه حکومت له ټیکس هم ورکوم او ما سره بینک سټیټمنټ هم شته دی او دا زما نکاحنامه هم ده دا زما FRC سرټیفیکیټ هم دی اورې او دې کې بله خبره دا ده چې ستا په نوم باندې کوم جایداد دي دغلته پاکستان کې پېښور کې لاهور کې کراچۍ کې اسلام آباد کې هر ځای کې ستا په نوم باندې کوم جایداد دي که نه هغې کاغذونه به ته اوسه لګې نو دا شی نه ولې ضروري دا شی نه ضروري په دې خبره باندې چې نمبر 1 هغه ایجنټ چې کمی که نه چاله چې ته درخواست ورکړې ویزې به زه ویزټ ویزا باندې ځم زه سیل ځم زه چکر باندې ځم که نه نو هغه به ګوري چې یار د کس پاکستان کې داسې شی دي چې دا به هغه شي له بیرته راځي نو پیله نمبر باندې ستا ښځه واړه او مور او پلار ځکه دوی له خو به خامخا د بیرته راځي نمبر 1 نمبر 2 ستا په نوم باندې کومه پراپرټي ده لکه کم جایداد دی ستا په نوم باندې اورې نمبر 2 هغه جایداد له به دا بیرته راځي نو ستا کاغذونه نور مضبوط شول نو ایجنټ خو دا شی نه ګوري که نه درېیمه خبره دا ده چې بی هغه ستا کاروبار ګوري هغه چې یار د دې کس دلته دې ځایګي کاروبار دی دا خو څه لیونی نه دی چې زه دا مور او پلار هم پرېږدي او ښځه واړه بچي هم پرېږدي او دا کاروبار هم پرېږدي او د ده په نوم باندې دلته دا جایداد دی دا پراپرټي ده دا هم پرېږدي نو دا خو به بیرته راځي که نه نو هغه ایجنټ به سیټسفای شي هغه ایجنټ به مطمئنه شي ستا طرف نه به هغه به وایي چې هغه به تا باندې اعتبار وشي که نه بیا به هغه ویزه درکوي اورې نو
چې دا کاغذونه ستا ټول مکمل وو، دغسې دا ستا کاغذونه مکمل شول او بیا به ته ویزا اپلای کړې. نو ایجنټ هم دغه شی ګوري چې یار داسې کوم شی دی دا به بېرته راځي، دا به بېرته راځي که نه، خپل ملک ته به دا بېرته راځي. نو چې کوم تنخوادار دی اورې هغه به تنخوا یې 70,000 دی به وایي چې هلکه ته خو 70,000 روپۍ ښه صحیح تنخوا ده دې ځایګي کې، یا 1,20,000 روپۍ. ځینې کسان یې هغه ډېره زیاته تنخوا لیکي، 1.5 لک 2 لکه، نه دومره مه لیکئ اورې، 80,000 روپۍ 10,000 روپۍ دومره تنخوا ډېره ده اورې، دا تنخوا خالي لیکئ اورې. ښه نو تنخوادار کس چې کوم دی هغه به هم همدغه چل کوي، هغه به همدغسې کاغذونه جمع کوي، ټول همدغسې چل به هغه کوي. اوس دې کې یوه خبره بله ده که نه، چې ته کاروباري نه یې اورې، خو ځان خو کاروباري فایلر که، حکومت څخه خو ځان شو که چې زما د ورکوټې پرچون دکان دی، زما دا د نسوارو دکان دی، زه د ډیلي روزانه زه 4,000 ګیټۍ خرڅوم یا 2,000 ګیټۍ خرڅوم. لکه خپل کاروبار به همیشه به خپل ذریعه آمدن شو کې. نو ذریعه آمدن ستا څه ده؟ لکه ته دا خورې څکې، ته څه کار کې، ته ګټې، ته کوم ځای نه تاله دا پیسې راځي. نو هغه ایجنټ دا شی ګوري. نو هغه نو ته اوس ښې ټیټې روپۍ ګټې، یا بلال گنج کې یا په دغه کې شوبه کې اورې ستا د انجنو دکان دی او ښه ډېرې روپۍ ګټې لګیا اورې سپیر پارټو کار کوې، کباړ کار کوې که نه. نو حکومت ته خو نه ده پته چې ته وروره دا کار کوې. نو کله چې تا نو کینیډې وال ته هم دا نه ده پته چې بی دی هلک په پاکستان کې څه کار کوي که نه. نو تا سبا هغه فایلر به یې، ته به هغه فایلر چې یې هغې کې تا دغه یي چې بی دا کس د دې دلته دکان دی او دې ځایګي کې دا داسې مال اخلي، دغه ځایګي نه داسې مال خرڅوي او دا دې ځایګي کې دا روپۍ ګټي، دله دا پیسه د دې ځای نه راځي لګیا ده که نه. نو بیا چې دا ستا ټول کاغذونه مکمل واورې او خیره شه تا دا زما په خبرو به پوه شوي یاستې، دا چې تا دا ویزا اپلای کړله د کوم مرضي ملک ته، نو وروره هغه ملک به چې دی تاله لازمي ویزا درکوي. او بیا چې ویزا هغه ملک چې یو پیره ویزا درنه کي، نو هغې ته خفه کیږئ مه، ویزا دوباره اپلای کوئ. نو چې دوباره دې ویزا اپلای کړله نو بیا به دله ویزا درکړي، که بیا دله درنه کړه دوباره بیا اپلای کړه ویزا. نو څو پیره به هغه ستا ویزا ریجکټ کوي، نو هغه به تا ته ریزن ښیي، هغه به تا ته ښیي چې بی ما تاله ویزا ولې درنه کړه، ستا دا کاغذ صحیح نه و، ستا دا کاغذ صحیح نه و که نه. نو ته به له هغه کاغذ صحیح کړي. دومره خو تاسو کولی شئ که نه، دغه به هم له زه کومه. نو اوس په مطلب پوه شولې، په خبره باندې ورسېدلې اورې. نو همیشه پهله یو 6 میاشتې 7 میاشتې بینک اکاونټ کولاو کوئ، لیګل طریقه باندې لاړ شئ وروره. دا گیم او ډنکي منکي دې شیانو نه قلار شئ، داسې د مرګ کارونه دي اورې. څه له ځان نه که ځان نه تنګ یاستئ اورې نو لاړ شئ ډنکي ولګوئ او دغه شی وکئ. اسانه طریقه ده اورې. موږ څومره پیسې چې تا نه ډنکي والا اخلي که نه، یعنې این ټي این او فایلر باندې ټوټل 10,000 روپۍ نه لګي. 10,000 روپۍ پې لګي اورې، ته به فایلر هم شي، این ټي این به هم دې جوړ شي اورې، هر څه به دې هر کار به دې وشي. ته خو وکیل له خالي لاړ شي، وکیل به نه 3,000 روپۍ والي. 3,000 روپۍ وکیل له ورکړه، دغه کار دې ښه دی. خو 6 لکه 7 لکه یا 2 لکه 2.5 لکه دا روپۍ ته ورکړي یو ایجنټ له، هغه تا ته وایي چې راځه ایران، او ایران نه دې بیا مخکې بوځي ترکي ته، او ترکي دغه غرونو کې به پروت یې اورې، که مړ شولې بېرته دې څوک د تپوس هم نشته دی. نو مهرباني وکئ دا لیګل طریقه استعمال کړئ اورې، او نسوارو ته واچوئ او مازغو ته لږ ټیټ کړئ اورې، دې خبرې ته لږ سوچ وکئ. او د خیره څه زه به نور هم ویډیوګانې جوړوم، په پښتو کې به یې جوړوم که نه، او د خیره څه د یوټیوب ته به خېجوم او ستاسو ټولو ملګرو دپاره به زه ویډیو جوړوم. صحیح دی. او کوم ملګري چې دوبۍ کې دي که نه، هغه دوبۍ والا به څنګه راځي کینیډې ته که نه، یا بل کوم ملک ته که نه، نو هغوی دپاره به هم ویډیو جوړوم. د خیره څه یوه مې جوړه کړې ده اردو کې، خو یوه به پښتو کې هم جوړوم د خیره څه انشاءالله. السلام علیکم.